او خل ختم د قرآن مبارک مبارک خل ختم د قرآن مبارک مبارک خل ختم د قرآن مبارک مبارک دا الله وشو احسان مبارک مبارک. نن په ضلع شانګله بازارکوټ شړونو سیمه کې په یو جماعت کې د قرآن مجید د ختم یو پروګرام جوړ کړی شوی و چې پکې 15 ماشومانو د قرآن پاک ختمونه وکړه. دې بابرکت او ښکلې محفل ته د مهماني خصوصي په توګه مولانا اکبر علي او سابقه سنیټر مولانا راحت حسین ښکلا ورکړې وه. دې موقع سابقه سنیټر مولانا راحت حسین او ډاکټر شریف الله ثاقب موږ ته په خپلو خبرو کې سودارنګي وویل. قدرمندو کتونکو نن راغلی بازارکوټ شړونو ته دلته کې په د ډاکټر شریف الله ثاقب صاحب دلی په محله کې په جومات کې د ماشومانو ختم و د قرآن مجید. نو دا ټیم را سره یو داسې شخصیت موجود دی چې د تعارف محتاج نه دی. سابقه سنیټر مولانا راحت حسین صاحب د هغه سره په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا په نننۍ موقع باندې هغه څه ویل غواړي. ټولو نه خو اول تاسو ته دلته په راتګ باندې په خیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره زیاته ستاینه کوم او د ستاسو د چینل او دلته کې ډاکټر شریف الله خان په بلنه منیم او د دې د محلې د قاري صاحب دي په بلنه منیم زه دلته کې راغلم. ما سره مولانا نظر محمد صاحب هم دی، نور علما کرام دلته کې د دې په محله کې بازارکوټ شړونه دې کې د قرآن کریم د ماشومانو ختمونو زه د زړه د تله هغو ته مبارکباد ورکوم او موږ دا غواړو چې داسې پروګرامونه په دې ننني ماحول کې او په دې ننني وخت کې ډېره زیاته وده ورکول پکار دي. نو نن دې پروګرام باندې زه راغلم او دلته کې دې ډېر زیات خیر مقدم وکړو، ما ته ډېر عزت راکړ. الله رب العالمین دې او د خاندان او د محلې والا د الله دین دوګني رات چوګني ترقي ورکړي. مولوي صاحب په دې موقع باندې لکه ډېر والدین داسې دي چې هغو خپلو بچو ته چې کوم دنیایي تعلیم خو دی هغه خو ورکوي، خو دیني تعلیم چې کوم دی نو په هغې باندې ډېر وروستو دي. هغه والدینو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ زه خو د ننني ماشومانو پروګرام چې وشو په دې کې ما هغې ته مبارکباد هم ورکړه، بیا ورته هم د زړه د تله مبارکباد ورکوم ماشومانو ته، د هغې مور پلار ته، خاندان ته، د ټولې محلې ته، د هغې استادانو ته. او یقیني خبره ما خو تاسو دا خبره وکړه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دین یا اسلام دا د عصري علومو نه انکار نه کوي بلکې هغې له وده ورکوي، هغې له اهمیت ورکوي، ځکه انسان بنیادي طور د خلافت دپاره پیدا دی او د خلافت سره د انسانیت د بنیادي ضرورتو ستونزې هم لګېدلي، خو چې د هغې سره سره عقیده او دین او مسلک او مذهب او چې کوم د خدای پاک او الله رب العالمین د کوم غوښتنه کوي هغه سره هم مضبوطي او عصري سره هم مضبوطي، نو موږ به د دنیا دپاره ماډل یو. زما خو یقین نه راځي چې په مسلمان معاشره کې به داسې څوک وي چې هغه به د دین زده کړه نه کوي یا به مور پلار هغه منع کوي یا به ورته د هغې ماحول نه مهیا کوي، خو څه زموږ خپلې کوتاهیانې دي. او زما دا یقین دی چې انشاءالله العزیز د دین سره سره به دنیا هم زده کوو، د دنیا سره سره به دین هم زده کوو. او کله چې دې دا وایي چې اخلاقیات دې معیاري شي نو د هغې واحد لار دا چې موږ د قرآن او سنت او د خپل اکابرینو لار ونیسو، د هغې علوم د حاصل کړو، آسماني تعلیمات دې سره اخلاقیات صحیح کېږي او ټکنالوژي دې ورسره موږ چې حاصلو نو هغې د لپاره چې موږ به خپل ضروریات هم پوره کوو، په دنیا به موږ حکومت کوو. ډاکټر شریف الله ثاقب صاحب هم موجود دی په دې موقع باندې، نو د آیا د هغه نه هم تپوس کوو چې هغه په دې حوالې سره او په دې موقع باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مختار خانه ټول ناول خو ستاسو او ستاسو د چینل ډیره مننه چې تاسو دلته راغلی او دې بابرکت ایونټ له تاسو کوریج ورکو. د هغې نه وروستو زه خپل درون مشر جناب سابق سینیټر مولانا راحت حسین صاحب ته د هغوی ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی د خپل مصروف شیډیول نه ټایم وویستو زموږ د شاړې باړې علاقې ته تشریف راوړو. د هغې سره سره زه د مولانا نظر محمد صاحب او د مفتی اکبر علي صاحب چې هغه ګورنمنټ دارالعلوم سوات کې هغه مدرس دی هغوی هم دلته تشریف راوړو او زموږ د پروګرام ته یې ښکلا وبخله. د دې نه وروستو زه دغه ټولو ماشومانو ته مبارکي ورکوم، د هغوی والدینو ته مبارکي ورکوم
او دغه یو پیغام خپل د مینوالو سره شریکوم چې څنګه د موبایل سره یو بوکلټي، څنګه د ریډیو سره، د ټي وي سره، د سکرین سره یو بوکلټي، هغه بوکلټ کې دا خبرې لیکلي چې دا موبایل به څنګه استعمالوي، دا به څنګه چارج کوي. ټیک ده جی. دغسې د انسان چې الله پاک پیدا کړلی د ده سره دغه بوکلټ د قرآن مجید په شکل کې دی، او په دې قرآن مجید کې الله پاک د دې انسان د ژوند تیرولو ټول اصول وضع کړي دي. نو زه به خپلو ټولو مینوالو ته، خپل ټول کلیوالو ته، خپل د شانګلې ټول اولس یارانو دوستانو ته دا یو ریکویسټ کوم چې خپل ماشومان بېشکه ډاکټران کوي، انجینران کوي، پروفیسران کوي، آرمی ته ولېږئ، خو په هغوی باندې د قرآن مجید چې کوم بنیادي تعلیم دی هغه پې ضرور حاصل کوي چې هغه د ژوند د بنیادي اصولو نه خبر شي. ټیک دی جی. او ډېره مهرباني، او ستاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له کوریج راکو او زموږ دا پروګرام چې دی دا ښایسته کو. ډېره مننه. کومو ماشومانو چې د قرآن مجید ختم کړی و هغه ماشومانو ته په دې موقع څېرې ور په غاړه شوي او هغه ماشومانو ته او د هغوی والدینو ته مبارکیانې ورکړی شوي. د پروګرام په آخره کې مولانا اکبر علي د خیر دعاګانې وغوښتې او پروګرام ختم شو. د کیمرا ټیم سره مختیار ساګر MS آفیشل چینل بازارکوټ شړونو.